یاره محترم مسلمانانو، کم خلک چې په مو پریشانو کې مبتلا دي، هغه خلکو دپاره دا وظیفه ده. او دا وظیفه ګورئ داسې وظیفه ده محترم مسلمانانو، دومره بهترینه. او زمونږ یو غټ عالم دی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه، دا محترم مسلمانانو د غونډ ایشیا یو غټ او زبردست عالم دی، اوس وفات شوی دی. الله تعالی د قبر د نور نه ډک کړي. هغه دا وظیفه ذکر کړې ده چې کوم انسان په دفع ولیاتو کې او په مصایبو کې په پریشانو کې دغه رنګې د دنیا په غمونو کې راګیر شي، کو هر یو غم دی، درد دی، تکلیف دی، کو د محبت دی او کو د نکاح دی او کو هر یو دی، ان شاء الله چې کوم انسان وي دا وظیفه شروع کی، د هغه به الله جل شانه ان شاء الله تمام په تمامه کم مصایب دي، کم پریشانی دي، کم غمونه دي، هغه به الله جل شانه ضرور به ضرور ختموي. ځکه چې دا وظیفه احسنه وظیفه ده محترمو، ډیره ښکلې وظیفه ده او ډیره انتهایی اسانه هم ده. نو تمامو خلکو ته مې درخواست دی، تمامو اوریدونکو کتونکو ته چې دا وظیفه ان شاء الله تاسو فریږ نه ږدئ او دا وظیفه د خپلو مشکلاتو دپاره، د خپلو بیمارو دپاره، د خپلو من چاهد زندګۍ دپاره، د خپل ژوند د بدلیدو دپاره دا خامخا شروع کئ. ګوره که زمونږ ژوند کې تبدیلي رانله محترم مسلمانانو، نو ګوره بیا زما او ستاسو هغه علامې خرابې دي. لهذا ژوند تبدیل کئ په دې وظیفې سره، او دا د الله تعالی خوښه وظیفه ده او د الله تعالی د مدد فکار دی پکې. لهذا دا وظیفه را سره ضرور واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی دغه ټولو مسافرو له اوږده زندګي، صحت او عافیت والا ورکړي. دغه مسافر دی الله تعالی په ډکو منګلو کورونو ته راوستلی کړي. دغه مسافرو دی الله تعالی د دواړو جانو خوشحالۍ ورکړي. څوک چې هم زمونږ غږ اوري، وظایف اوري، الله جل شانه دی ورته ډېرې خوشحالۍ ورکړي، د زړه مرادونه دی الله تعالی پوره کړي. محترم مسلمانانو، چې زمونږ کوم وظیفه ده هغه انتهایی احسن او ښکلې وظیفه ده. هغه خلقو دپاره دا کوم خلق چې پریشانۍ کې مبتلا وي، پریشانی نه ختمیږي، ورځ ته ورځه مصیبتونه تکلیفونه راځي، نو لهذا د هغوی دپاره مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه دا وظیفه ذکر کړې ده. هغه فرمایي چې کوم خلک په پریشانو کې مبتلا شي، نو هغوی له پکاره چې دا وظیفه روزانه د ماسخوتن د مانځه نه پس او د اوده کېدو نه مخکې 500 کرته وایي. صحیح شوه؟ او که داسې یو ټایم کې نه شئ کولی که نه، نو بیا د هر فرض منفس 100 وارې دا وظیفه تاسو انشاءالله شروع کوئ. کوم چې ستاسو متفرق یعنی تاسو 100 فیرې وي، 100 وي، نو د دې تعداد څو شو؟ پوره 100 شو، په پوره 500 شو. نو چې کله 500 پوره شو محترمو، د دې نفس په بیا تاسو دعا وغواړئ او خپله پریشانی به الله تعالی ته اوچته کوئ او الله تعالی ته به خوږې خوږې خبرې وکړئ. الله تعالی ته به هغه ځان فریاد او فجاړه باندې مبتلا کوي چې الله ته ډېر غني ذات یې، الله ته ډېر زیات بهترین او ډېر زیات د قدرتونو والا رب یې. الله زما د حاجت پوره کړي، زما د تندرستي ختمه کړي، زما د فلانکې هر کار چې ستاسو وي نه ختمیږي، ان شاء الله العزیز رب العالمین به هغه حاجت پوره کوي. ایې ورسره بل ټکی هم سیوا کړی دی چې هغه هم به ورسره 1100 مرتبه وای او مخکې وروسته به درود شریف وای. نو دا 1100 چې دی دا د وسعت او د قرض دپاره دی، د قرض او د وسعت د رزق دواړو فایدو دپاره انشاءالله دی. نو کومه چې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ذکر کړې محترم، هغه کومه وظیفه ده؟ حسبنا الله ونعم الوکیل. د ماسخوتن مونځ دې وکړو، ماسخوتن مونځ نفس درود شریف ووایه، څه چې څونه ویلی شي، بیا 500 کرته حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل دا وظیفه به وکړي. د هغې نه پس بیا درود شریف وایه، بیا چې کوم ستا حاجت دی، کوم ستا مسله ده، هغه الله تعالی ته پیش که چې الله تعالی ما دا وظیفه ستا د رضا دپاره وکړه، الله ته د دې د برکته زما دا حاجت پوره کړي، زما دا مسله ختمه کړي، زما دا پریشانی، غم، نکاح، محبت، هر معامله چې ده هغه به د الله جل شانه ضرور به ضرور ختموي. کومه چې دویمه سره ذکر کړی د کوم انسان اکثر ډیر خلک داسې دي چې څوک قرضداري دي یا چا باندې د رزق فراخي نشته دی، صحیح شوه، یا په نور چا باندې قرضونه دي. نو دا مسله ډیره مسافرو ته هم ده، اکثر کاروبارونه یې په ټپه باندې ولاړي، اکثر دیاړي نه میلاویږي، اکثر مزدوري نه میلاویږي، اکثر قرضداري. ډېر زنانه تور سره موږ سره رابطې کوي، پلارم قرضدار دی، رورم قرضدار دی،
دغه رنګې په بار ملکونو کې وي، لهذا هغوی ته دا درخواست چې دا وظیفه انشاءالله د هغې خپل فلار دپاره، د خپل رور دپاره، د خپلو مسافرو خاوندانو دپاره دا شروع کوي. هم کومه ده؟ یا باسطو، ها اسانه وظیفه ده. یا باسطو 1100 کرته به دا روزانه وي. ها یا باسطو دا به د ماسخوتن د مانځه نه پس 1100 فیرې یا باسطو مخکې وروسته به ته 11 فیرې درود ابراهیمي ووایې. دا به انشاءالله دا وظیفه به یا باسطو به جاري ساتئ. ها دې سره به انشاءالله تاسو باندې دومره فراخي او سعت د رزق الله تعالی راولي، کاروبارونه به الله تعالی تاسو ته درکړي انشاءالله. د چا چې کارونه نشئ، که ستاسو خاوندان دي، کورونه هم دي، که ستاسو بیګان دي، که ستاسو رشته دار دي، که ستاسو محبتونه دي بهر وطنونو کې دي، په کلي وطن باندې دي او غریبۍ او دغه کې مبتلا وي، نو هغوی ته انشاءالله د هغوی دپاره یا باسطو وظیفه دا 1100 مرتبه راونیسئ. د ماسخوتن د مانځه نه پس مخکې وروسته ترې 11 پیرې درود شریف انشاءالله وایي. ما عجز ګناهګار ته هم دعاګانې کوئ، زه تاسو ته کوم. انشاءالله مدرسه کې هم تاسو دپاره روزانه ختمونه سبقونه ویلی کېږي خاص د الله د رضا دپاره. هغه ختمونه د الله تعالی ستاسو دپاره، ستاسو په حق کې، ستاسو د حاجتونو دپاره الله جل شانه قبول